کوڅه په کوڅه ګرځم پیسې پیدا کوم، بچی راته نهر دی وظیفې پیدا کوم، او د کور درشل نصیحت نه د خبرې ته صاحبه لګیا یم دیوالونو لا کیمرې پیدا کوم. سلامونه ملګرو، تاسو به د مشرانو دا ویډیو کتلی. دا زمونږ د ډیر معزز او ډیر محترم مشران دي زمونږ د قام، خو د بده مرغه په ډیره یو غلطه لار باندې خطا دي، او د دغه غلطې لارې د مستقبل پته به 10 کاله او 15 کاله پس لګي چې کله پاکستاني ریاست او پاکستاني اسټبلیشمنټ دغه پنجابي زما خاورې ته مکمل را انټر شي او ما ته وایي چې وځه تم وځه او خور دې مباسه او مور دې مباسه، ستا دلته څه حق نه جوړېږي. خو چې کله زه دغه سرکار ته راپاسم، سرکار به ما ته یو کاغذ نیسي او هغه کاغذ به د کم وخي، هغه کاغذ به د نن وخي، او هغه کاغذ به دا کاغذ چې زما مشر به زما د خاورې دستخط کړی د خپل عیش معاش دپاره، زما زندګي، زما د بچي زندګي، زما د کلي اولس د ځوان مستقبل تعلیم د هغه وسایل به مشر د خپل عیش عشرت دپاره دستخط کړي. خدای دپاره هغه مشرانو ته ویم سوال درته کوم، د دې سرکار د دې بتو نه، د دې سرکار د دې غاړو میلا وهلو نه پرهیز وکئ. ستاسو دا غاړې، ستاسو د غاړو نوي نسل ته ډیر نقصان ورساو، ستاسو دا غاړې چول به د خاورې ته ډیره بدامني راوړي. مشره ته خو په امن کې، خو زما خور مور چې کوم دی سرتوریږي دې سا، زما عزت دې سه لوټلی کېږي، زما عزت دلته بې عزته کېږي. مشره د یو کپ چي او د یوې سموسې ورته وروله په دې مخ باندې وایي زه ستا سموسه او زه ستا چای نه څکم. ما ته زما قام مهم دی، خو د بده مرغه زموږ مشران ډیره د افسوس خبره ده. زیاتې خبرې نه کوم، زمونږ د علاقې مشران دي ډېر معزز خلک دی، خفه به شي، ګیله به وکړي، خو که ګیله هم کوي نو لکه مطلب مونږ هم مسلمانان یو، زمونږ هم په دې خاوره باندې د ژوند څه حق دی، څه ضرورتونه هم دي، د دې خاورې اوسېدونکي یو. په خدای دپاره په دې خپلو نسلونو باندې رحم وکئ، په دې خپلو نوجوانانو باندې رحم وکئ. نوجوانان زمونږ ټول مسافرو ته روان دي، د دې وجه سره دا ولې روان دي؟ زما په دې خاوره روزګار نشته، زما په دې خاوره باندې امن نشته، زما په خاوره تعلیم نشته، که تعلیم وکړي نو د تعلیم اهمیت نشته. یا مشرو ته ترې د سرکار څخه غاړې اچې، سرکار ته داد ورکې، د سرکار شکریا ادا کې، په څه ادا کې سرکار مال څه راکړلي دنم لګیا یې. زه سرکار شکریا ادا کوم او زه دې شکر ګزار یم. جیب له خرچه درکړله، د جیب خرچې ته شکر ګزارې. خدای او دې زولۍ ته وګورئ او په دې قام باندې لږ رحم وکړئ.